الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو پرون د رد الالحاد په درس کې د مغربي فکر او فلسفه مقاصد منغو پیژندل. درې سيزونه دي چې مغربي فکر او فلسفه ته د ایمان درجه لري. مولوی صاحب کم دي. درې شي نه دي کتاب ته ګوري لیکل شوی دی. په اول ازادي او دویم مساوات او درېم ترقی واسانه خبرې دي چې اول ازادي او دویم مساوات او درېم ترقی و دې د لپاره بس یورپ ټول کار کوي. د بنیاد دی لکه څنګه چې ایمان منګ راوړې په الله باندې، په آخرت باندې، په رسول باندې، په قیامت باندې، دا منګ ایمان دی کنه. دغه شان ته کې د دوی په درې خبرو باندې ایمان دی. ازادي به، مساوات به او ترقی به. دې د لپاره دا ټول قوانین جوړي او د دې مخالفت کې چې کم ځګي دوی ته پته ولګي چې لکه د چا ازادي سلب کیږي. ازادي باندې سلب د دوی پنځ نو بیا دوی څه کوي؟ په هغه ملکونو باندې بمباریانې کوي، هغه ملکونو باندې دوی څه لګي؟ مختلف قسمه پابندیان په لګي او دوی سره د کاروبار او داسې معاشي لحاظ سره په دوی باندې تنگ دستی راولي او تکالیف په راولي. نن چې زمونږ کوم د درس عنوان دی نو موږ به وایو چې د مسلمانانو په معاشره کې بیا الحاد ولې خوريږي. د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات کوم یو دي؟ دلته سوال راځي چې یار د مسلمانانو په معاشره کې خو چې ماشوم پیدا شي نو په اوله لحظه کې د توحید درس ملو شي په لفظ د الله اکبر سره، نو بیا چې دا بالغ شي نو د الحاد تور تیارو ته ولې نه نوځي؟ نو دا کوم وجوهات دي چې د هغه وضاحت ضروری دی چې هغه موږ تلاش کو، عمل پیو کو، نو نسل د الحاد نه بچ کو. مولوی صاحبانو را روان وخت د سیکولریزم د استا په پاکستان کې خپکیږي او کنه خپکیږي. دا تاسو ولیدل چې زمونږ علماء کرامو په مقابله کې خلک داسې خلک خوخی چې تاسو په خپل باندې وینئ. دا کردار نه واقف پس دی، ورسره واقف پس دی. نو چې عالم ګیله د عالم نه کوي چې دا بیل پاس شو د شریعت نه خلاف او وټو عالم لنه ورکي. نو را روان وخت په دوی باندې خواري شوی د مولوی صاحبانو. د را روان وخت ستا ټول د سیکولریزم د مولوی صاحبانو ستا د نسل دیزي ته ورسو د توحید بچي د توحید پرچار کوي او سیکولر نظریه خوري. نو مولوی صاحبانو کوشش وکړ دي چې موږ دا او پیژنو د اسباب زده کو سوکو معاشره کې کار وکړو، معاشره کې آگاهی راولو. نو اول سبب چې دی هغه د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو هغه د مغربي فکری غلامی ده. مولوی صاحبانو فکری غلامی مغرب موږ ټول متاثر کړیو. مولوی صاحب دې اول سبب نه شروع کوي عبارت په وځه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سبب په مسلم معاشره کې د الحاد د خورېدو هغه سبب د مغربي فکری غلامی ده او د مغرب نه متاثر کېدل دي. ځکه مسلم ممالک معاشي اعتبار سره، عسکري اعتبار سره، سیاسي اعتبار سره، تعلیمي اعتبار سره، ساينسي اعتبار سره نن سبب په زوال کې دي. مغرب په دې شو به چې ذکر شو په ټولو کې موږ په زوال کې موږ سره د دنیا ایټم بم او شرف موږ د اسلام د دفاع لپاره نشو استعمالولې. هغه باندې موږ باندې پابندۍ لګولې دي. معاشي لحاظ سره وګورئ، تاسو نور سیاسي اعتبار سره وګورئ، موږ څومره په کم تعلیمي اعتبار سره. تعلیمي اعتبار د دنیا تعلیم به وي، د دیني نه. په دیني تعلیم کې الحمدلله پاکستان په اول نمبر کې دی، خو تعلیمي اعتبار کوم چې دنیاوي دی نو دا چرته په 150 نه ومرسته. ډاکټر ستا الته هغه له محتاج، انجینر هغه ته محتاج، هر څه هغه ته محتاج، ولیکن د دین په معاملې کې ورته موږ نه یو محتاج. نو په دې شیزونو سره موږ د دنیا په اعتبار سره موږ غوښ نه روسته یو. او مغرب په دې مادي اشیاء په عروج کې دي. زموږ نوې نسل د دې مادي ترقی نه متاثر کیږي او اکثر ملحد شي او مغربي فکر افکار هم خوښ کړي. ځکه چې مغرب څه تیار کړي هغه دنیا ته لېږي. داسې دوی خپل د الحاد د الحاد نظریه هم ټول دنیا کې خورا کړي. د مولوی صاحبانو مادي اشیاء په لحاظ هغه مخ کې دي کنه، هغه مخ کې دوی سوچ کې چې الګار موږ ته وګورو، دوی ته وګورو. نو بس او لره کومه زمانه اسلام د سره نه خو هیڅ بس د هر شي سیکولر نظریه خو خجر بس سره خدای نه منو. مغرب ترقی سره موږ ته پکار دي چې د هغوی ژوند ته وګورو چې په څومره سيزونو کې هغوی زوال پذیر دي. نو دا فکری علامه فکری غلامی ختمول پکار دي. اوس وخت موږ خپل ثقافت سره مینه کول پکار ده. موږ مولوی صاحبانو موږ خپل ثقافت لرو. موږ ګوردایات ساتي دا د اسلام واحد مذهب د مولوی صاحبانو چې دا کم ځله تللی د خپل ارسه الترایج کړی دي. لکه جبه عربي جبه چې کله راوتله د سرزمین د عرب نه نو راشه اوس د لاړ شاخوا وسطي شي ملکون ته هغوی عربي جبه داسې ویلی شي لکه څنګه چې موږ پښتو ژبه کې خبره کوو. ثقافت د اسلام ثقافت په ټوله دنیا کې خور شولو. موږ له خپل ثقافت سره مینه پکار ده، لیکن زموږ معاشره کې تاسو وګورئ
ثقافت پس موږ څه کوو؟ موږ خپل د اسلامي ثقافت مطلب مې دی ګیره پټکې د خپل ساده لباس په دې پورې خلک ملنډې وخي ټوک ورپسې کوي یاره دا قدامت پسند دي دا دهشتګرد دي دا په دې نومونو باندې نو بار بار چې یو کس ته دا خبرې کېږي نو خامخا هغه اکثر داسې وي چې ایمان کمزور نه به ګیره مخره پیسو کې دا وایي په شان شکل اوس وخت کې موږ ته خپل ثقافت سره مینه کول پکار دي هغه د زناورو په شان ژوند کوي نه خور په نه مور نه بل بس خپل خواهش پوره کوي دوی د انسانیت د درجې د لاندې ژوند دی روي د مادي ترقۍ سره دوی انساني صفت نه محروم شوي دي اکثریت یې هم جنس پرستی کوي او د زناورو په شان ژوند دی په ټوله دنیا کې زیات جرمونه په یورپي ملکونو کې تاسو ریسرچ وکړئ تحقیق وکړئ په ټوله دنیا کې زیات جرمونه چې کنه هغه دا په دغه یورپي ممالکو کېږي په دې امریکا کې کېږي په کوم ځای کې چې د اسلام قوانین نافذ هلته ملزمان او جرمونه د نش برابري او په دې ملکونو کې چې څومره ظلمونه کېږي او څومره جبر او تشدد کېږي خو هغوی څه کوي پرده پیچې نه ښکاره کوي دویم سبب اول سبب دله پته ولګېدله د مغرب فکري غلامي د ملزمانو بعضې خلک چې زموږ په معاشره کې د مغرب د فکري غلامۍ نه څه شي چې متاثر شي دا به الحاد طرف ته دا به یاد ساتئ ګوریش کې سبب په مسلم معاشره د الحاد هغه د مغربي طرز باندې تعلیمي ادارې دي او اساتذه دي دا مغربي طرز تعلیمي ادارې د مغرب د الحاد د خورېدو اهم او لوی سبب دی ځکه دي کې اکثر داسې نصاب ویل کېږي چې داسې نصاب پکې ویل کېږي چې بیا به تاته وایي چې نبي علیه السلام د اکبر باچا په زمانه کې تېر شوی دی دا نصاب د مسلمان بچي ته ښودل کېږي نه ولله د الله او د الله د رسول تاریخ پیدایش د اسلام باره کې معلومات نشته دا به ورته پته چې نیوټن کله تېر شوی دی سټیفن هاکینګ کله تېر شوی دی آینشټاین کله تېر شوی دی پیثاغورس دا به ورته ویل کېږي یورپي فلسفه به ورته ویل کېږي خو قرآن حدیث دا به ورته نه ویل کېږي دا تعلیمي ادارې هم د الحاد د خورېدو یو غټ سبب دی چې په هغې کې د الحاد طرز فکر وي او څه استادان او ټیچران داسې وي چې د مغرب نصاب ویلو سره مغرب نه مرغوب شوي وي او ملحد ترې جوړ شوی وي نو هغوی نوي نسل ملحد جوړوي او د پرایویټ سکولونو اکثر ګران او قیمتي سکولونه هم مغربي طرز زندگی زموږ په ماشومانو کې خوروي د دې په ځای اسلامي سکولونو کې خپل بچي داخل کړه چې آخرت خو مو بچي سوال دا دی چې ورځبانو دلته سوال لازم چې موږ بیا څه وکړو موږ به دا جدید تعلیم نه حاصلو چې تاسو وایئ موږ ټول نه دي ګوره ټول تعلیمي ادارې داسې نه دي کوشش پکار دی موږ چې یو ډاکټر ته زوی بوځو نو ډاکټر ته کوم معلومات کوو چې دا سپیشلیسټ دی که نه دی موږ چې یو مقدمه کې وکیل نیسو موږ معلومات کوو که نه کوو چې دا وکیل د کار سړی دی او که نه دی موږ چې د دنیا یو کور جوړو نو موږ یو ښه مصري کاریګر راولو که نه راولو دغه شان ته کې چې ته د بچي تربیت چاته حواله کې نو دې ته به نه ګورې چې دا تا ته وایي چې بس هیلو سره ګډ مارننګ ګډ افټرنون پلانکې او پلانکې او صرف انګریزي کې ورله خبرې زده کوي نه انګریزي خبرو ضروري ده چې هغه نه انسان تاله جوړ کړي څه دې جوړ کړي چې هغه تا ته مسلمان جوړ کړي دا نه چې هغه ورته د مغرب فلسفه وایي چې بیا بوډا شي چې حج ته لاړ شي بیا وایي چې نبي علیه السلام د اکبر باچا په زمانه کې غونډه تېر شوی نو خو چې دا تعلیم د دې هلک د سړي ګناه نه دی د پلار ګناه چې ته څه وکړي نو الحمدلله زمونږ اوس هم داسې تعلیمي ادارې شته دی لکه دا یو څو موږ ذکر کړي دي دا خو دغه په لحاظ سره دین په لحاظ سره دنیاوي لحاظ سره هم داسې اسلامي کالجونه اسلامي یونیورسټیان شته دی چې هلته موږ څه وکړو بچي داخل کړو دریم سبب د اسلام نه لرې کېدل دي انسان چې څومره د خپل دین نه لرې وي دومره به زر د عقیده خرابېږي نو اول په بچو د اسلامي تعلیم وکړئ او خپل عقاید او نظریات ورته یاد کړئ که بیا دوی د سکولونو کې سبق هم وایي د خپل مذهب او اسلام دفاع به کولی شي او د اسلام نه به ځان مکامل طور سره خبرول پکار دي نو بیا مجال نشته چې څوک ملحد شي او که څوک بیا هم ملحد کېږي نو د دنیا د لالچ د وجې نه به ملحد ګلزبانو دریم سبب څه شی دی هغه بېدیني ده انسان چې څونه د دین نه وي خبر او د دې فلسفه او کتابونه ګوري اټومیټیکلی او متاثره کېږي به لکه یو انسان چې یو عام ذهن والا انسان وي دا د نورو خلکو کتابونه ګوري دا چا کتاب چې ګوري که د مودودي کتابونه ګوري د غامدي کتابونه ګوري دغه شان د انجینر مرزا دا چې څونه خلک دي ته د دوی کتابونه چې ګوري او د خپل مسلک نه خبر کنه تر دې پورې چې دا عام زمونږ علما کرام چې دوی تخصص نه کړی دلته او دوی د دې نورو کتابونو ګورو دوی خپل په شک کېږي چې ولې هغه څه د حدیث ذکر کوي هغه آیات ذکر کوي خو هلته استدلال بیا غلط کوي که نه ته خو پرې نه پوهېږې که نه کله چې ته پوه شي چې اوس دې کې دا آیات ذکر کوي خو دلته د آیات نه دا څه کوي خپل مقصد نه تا ته بیا پته ولګي نو دغه شان ده کې د انسان د خپل دین نه وي خبر نو د عقیده څه کېږي زر خرابېږي نو څه پکار دي بچو له تعلیمي تربیت پکار دی اول په کور کې نو که چېرته بیا دا په سکول کې هم سبق وي بیا دې پروا نشته دی
څلورم سبب د الحاد د خورېدو هغه د اسلام او د اسلامي تعلیماتو خلاف په میډیا باندې پروپاګاندا کول دي. ډېر د افسوس خبر ده چې د مسلمانانو معاشره کې چې کومه میډیا مسلط ده هغه د مغربي ترجمانی کوي او د اسلامي تعلیماتو خلاف پروپاګاندا کوي او د مغربي افکار دلته خورول کوي. څه د دوی مجبوري وي، دوی ته د پیسو ضرورت وي، نو دوی ته د خارج نه سرمایه د دې دپاره ورکولی شي چې دوی چې څومره د اسلام خلاف کار کوي هغې هومره ورته ډېرې روپۍ او پیسې ورکوي او دوی په دې کې میډیا سنټرو کې ناست وي او وایي زما جسم او زما مرضي د ښځو ازادي او اسلام د تنګ نظرۍ درس ورکوي او موږ په خپله اورېدلي دي چې اسلام خو د سړو دپاره پکې حق نشته. نو موږ ته پکار ده چې داسې میډیا سنټرې جوړې کړو چې د اسلامي تعلیماتو درس پکې ورکړی شي او د اسلام صحیح ترجماني وکړی شي. نو دا میډیا هم د الحاد د خورېدو ملزمانو یو سبب دی. ګوره تاسو وګورئ دا ټاک شوز په ذریعه سره دا مختلفو شوګانې کېږي، دې کې به د اسلام تسجیل کېږي. تاسو وګورئ دې به دا ښځې به کېنولي په داسې انداز باندې او دې خوا به ورته پورې مثال دا مولوي صاحبان هم ناست چې لکه دا اوس نامناسبه ده یار که مولا هر ځای ته لاړ شي پرده خو یار نه ده په کار چې د بې پردګي هغې ښځې به چینګې پینګې به ناست دي پنسې به دې پنډۍ پورې اوچت یو مولا مولوي صاحب ورته مخامخ ناست دي. نه موږ له خپل ترتیب په کار دی چې زموږ خپل سیټ اپ برابر شي. دا یا ذاتي ګوره د مقابلې میدان دا دی د الحاد او جدید نسل چې بچ کوو که نه یو میدان پکې ګوره زموږ څه شی دی دغه میډیا سنټرې دي. موږ له اسلامي طرز سره موږ له داسې علما کرام تیارول پکار دي چې د شرعي حدودو خیال وساتي. او چې د شرعي حدودو پکې ته خیال نه ساتي او ته د ښځو سره اختلاط کې نو چې عام خلک یې کوي خیر دی چې مولوي صاحب یې کوي نو بیا ګناه نه شو، دا پکې لاچاره وسي. ګناه که مولوي صاحب یې کوي هم به ګناه او که عام یې کوي هم به ګناه. مولوي صاحبانو نو د الحاد د خورېدو دا د اسلام خلاف دا په څه کېږي په دې میډیا باندې چې دا کوم پروپاګانډا کېږي دا ولې کېږي. مولوي صاحبانو ګوره دا میډیا والا خرچي وي دې کې چې دا کوم خلک کار کوي د دې دا خرچي څوک پوره کوي. دا ورته اکثر هم دغه یورپ والا ورته ورکوي چې تاسو تکړه شئ د اسلام خلاف چې څونه ډېر کار کوي موږ به درله زیاتې پیسې درکوو. د دوی د خولې نه به تاسو سمه خبره وانه اورئ نه به د اسلام په دفاع کې خبره اورئ. هغه یوه ښځه یو مولوي صاحب نه تپوس کوي که نه وایي تاسو ته څنګه اویا خورې میلاوېږي وایي موږ دپاره ولې اویا مړۍ نشته. نو ما چې دا مولوي صاحب ورته ووایي چې ته په دې ژوند کې د دویم سړي شوق لري چې بل ته دې واده کړو. نو به وایي چې نه، نو چې اوس یې نه لرې نو بیا به یې څنګه لرئ چې دا خو ستا په فطرت کې الله نه دی چې ته دې اوس یو دی یو بل سره د دا تعلقات ساتي. او که دیخي نو ته بیا بې حیا ښځې ته خو مسلمانه ته بیا جنتی نه جنتی ښځه به پاکه ښځه د هغه فطرت الله پاک پیدا کړی دی. او کوم چې دغه یهودیان او عیسایان دي او کوم چې دغه دې څه شی دي د فطرت نه خلاف ژوند تېروي نو هغوی دپاره خو جنت بیا شته دی نه خبره بیا ختمه شوه. نو دا څلورم سبب څه شی دی مولوي صاحبانو میډیا باندې اسلام خلاف د اسلام او د اسلامي تعلیماتو خلاف په میډیا باندې پروپاګانډا کول. مولوي صاحبان دا په ګوره ذهن کې ستاسو یاد دي. پنځم سبب د الحاد د خورېدو هغه د علماو نه لرې کېدل دي. د علما کرامو نه چې څومره انسان لرې کېږي هغه عمره به انسان د دین نه بیزاره وي. نو د خپلو بچو تربیت وکړئ، د علما کرامو مجالسو کې ورته د شرکت کولو نصیحت وکړئ. نو انشاءالله چې کله دوی په دې پاک مجالسو کې شرکت کوي نو هیڅ مجال نشته چې دوی ملحد شي او کله چې د اسلام په باره کې کوم اشکال وي د هغه ورته جواب ورکړئ. مولوي صاحبانو د علما کرامو مجلس دومره ضروري دی که نه دا هم د تاسو شیخ صاحب بیان به اورېدلی او ما ته یو ډاکټر راغی وایي ما ته ویل چې زما زوی د ډېر سخت بدعمله دی بل ورځ راپسې تمانچه راویشي چې ولم دی بار موږ ته وایي شیانو دپاره ځي. وایي ما ورته وویل چې ته چېرته علماو سره دې کېنولی دی چېرته مونځ او داس وایي ما ته ویل چې ما خپله کله مونځ نه یې کړی جومات ته نه یم تللی نو ما به هغه لسې ویلي نو ما ورته ویل بیا ګیله څه لپاره کوي. اوس یو سړی په خپله باندې ټیک دی د دنیا ښه تعلیم یافته انسان دی ډاکټر دی پروفیسر دی MBBS دی اربونه کروڑو روپۍ ګټي خو لیکن د بچي تربیت نه کوي نو په دا بچی به درپسې تمانچه هم راوباسي او دا بچی به دې بیولي. نو څه وکړو موږ له پکار ده چې خپل بچي د علما کرامو مجالسو ته بوځو. نو کله چې موږ د دوی داسې تربیت کوو مړه مجال نشته چې هر تا سره داسې ښایسته دین موجود وي داسې پاک دین در سره موجود وي او بیا دې دهري کېږي. دا خو هغه خلک دهریان کېږي چې ټول اوس په دې فیسبوک ته ناست دي سوشل میډیا ته ناست دي او بس وروره د اسلام خلاف چې څوک پروپاګانډا کوي او بکواسات کوي هغه اوري ذهن ته کښېني بیا وایي چې ورا مسلمانان تنګ نظر دي مسلمانان دهشتګرد دي مسلمانان د ترقۍ نه خلک محروموي بیا به دا خبرې کوي. حالانکه موږ خو د ترقۍ ضامن یو. تاسو وګورئ ساينس ته وګورئ د قرآن کریم احکاماتو ته او د احادیث مبارکو صلی الله علیه وسلم ته وګورئ. ساينسدانان نن ثابتوي په یو حدیث باندې تحقیقونه کوي او
د اسلام حقانیت ثابتېږي. شپږم سبب په موجوده زمانه کې د الحاد د خورېدو لپاره چې کوم عقلي علوم ته بنیادي حیثیت حاصل دی هغه د ساینس فلسفه ده. مذهبي طبقې ته پکار ده چې دا جدید اصطلاحات جدید انداز باندې دسترس حاصل کړي او د دې مقابله وکړي، لکه څنګه چې متکلمینو په زمانه کې د اسلام خلاف چې کوم عقلي نظریه د منطق پیش شوي وه هغوی عقلي دلایلو سره ختمه کړه. نن سبا به علما کرام د دې اعتراضاتو نه ځان خبر ساتي او جوابات به دوی ته د دوی په ژبه کې ورکوي. مولوي صاحبانو چې دوی ته د بیگ بینګ نظریه پیش کړه ته ورته بیډارې کې اعتراضات یې ولس 15 وکړي، چې دوی د ارتقا نظریه پیش کړه ته په لس 15 اعتراضات وکړي، دوی به یخ ناستي. چې دوی د کشش ثقل نظریه پیش کړه ته ورته په لس 15 اعتراضات وکړي، چې دوی درته وایي چې د ماده په اړه کې درته دوی چې دا خود په خود کېږي فطرت د قوانین کوي او ته ورته د دوی د فلسفه او قوانین پیش کړي چې بای دا خو کېدای نشي. موږ به سټیفن هاکینګ وایي موږ به کوم وخت پورې یار دا نظریه بدلو، کله یو نظریه شي کله بل نظریه شي کله یو نظریه شي کله دا به کله پورې موږ کوو. نو موږ له داسې یو نظریه پکاره چې هغه اټل وي. نو چې کله ته په دې باندې تا د دسترت حاصل مولوي صاحبانو لکه ته چې د یو سړی تا سره د منطق په اصطلاحاتو باندې راشي او ته د منطق په اصطلاحاتو کې هغه جواب ورکړې ته خپل نو قرآن او حدیث ثابت کې او خپل عقیده ول ثابت کې دا اشکال پاتې کی کله نه منې در سره نو د نورو خلکو عقیده خو شي محفوظ شي کنه. دغه شان د مولوي صاحبانو نن سبا ګوره د ساينس متعلق دا غټي خبرې د آیات ساتي څه کوي د دې باندې که تاسو د الحاد موضوع باندې کار کوئ نو دې موضوع سره بس تاسو سوي واسطه به مرسره وي او دې نه بزان خبر ساتي. وم سبب د الحاد د خورېدو هغه سوشل میډیا ده او سوشل میډیا باندې چې د الحاد کوم پیجونه دي هغه دا خوروي چې نیټ کې چې کوم ویب سټ دی هغه کې دا سہولت چې انسان خپل تعارف پټ ساتل شي نو انسان ځان پټ کړي او اکثر ملحدین دا کار کوي او دا ممکن ده چې زموږ په علاقو کې موجود او دا کار کوي موږ ته چې پته نه وي. ولسبانو په زرهاو پیجونه دي د الحاد خوري څه کوي او د دوی لپاره دوی ته پیسې ملایوي کوم د پاکستان کې به د پیسو لپاره خود ویر سکی نو موږ له پته هم نه دوی به دا کار کوي خپل شناخت پټ کړي وي او د اسلام خلاف دوی پروپاګاندا کوي. صبر وکړه دا د چې دا کتاب لیکل دی میں نے مذهب کیوں چھوڑا دا میں نے مذهب کیوں چھوڑا دا خو دوی شناخت دین نه معلوم ځکه کشمیری ولا ور کړی دی نو دا ځکه کشمیری د کم زیاده هیڅ پته نه لګي سو کوئی بیا د کې اقوال دي سو کوئی رو دا قادیانه سو کوئی دا یو جو سو بل جو هو کتاب اوس هم په ګوګل کې سرچ کړه میں نے مذهب کیوں چھوڑا ټول بدر تر راوړي نو چې راوړي ته نو بس هغه چې عام مسلمانان دا پړاوي نو دا هغه ذهن کې بدا دغه نه پروزي اوس موږ لا پکار دي چې بدی معنی بدی په جنو ته موږ دا خپل موادو کې جو دی خلاف کار وکړو نو چې څنګه سو ګوري چې میں نے مذهب کیوں چھوڑا نو چې ورپسې لاندې لیکلي وي چې میں نے مذهب کیوں نہیں چھوڑا میں مذهب کیوں نہیں چھوڑتا نو چې جواب ملاو شي نو د خلکو عقیده او نظریه او بچ کیږي مولوی زبان هر سړی مال جمعه ته نشي راتللی ګوره هر سړی تعالی جمعه او مدرسې ته نشي راتللی نو ګوره دا اوس موږ د پاره په علمي سطح باندې کار پکار دی مولوی زبان هو وخت ځه که موږ نوې نسل د سوشل میډیا نه نشو منع کولی نو دې ته د خصوصي تعلیم ورکول پکار دي چې د الحاد ویب سایټ به نه کولاوي او دا څیزونه به نه ګوري چې هغې سره د ایمان ته خطر وي او دا د حکومت هم ذمهواري ده چې بلاک حکومت چېرته کوي حکومت خدا خورول غواړي حکومت ته خو دې لپاره IMF خبرې IMF چې کله تاسو ته قرضه درکوي دې څه کوي دې پکې شرطونه لګوي بې حیایي به راولي دونه خلک به د نوکرۍ نه وباسي دی ورته هم پکې لګولي چې ته به څه کې ته به دلته دا کې دا د خانداني منصوبه بندي به راولي دلته به د فحاشي به خورې همجنس پرستی به هم کې خو دلته د مسلمانانو حکومت دی مسلمانان الحمدلله منګه یو پکې که نه وی که نه د دوی وسو شي دوی در باندې دا ټول قانونونه دوی لاګو کوي. اتم سبب د الحاد هغه د مسلم معاشرې نه بیزاره کېدل دي وړو خبرو په یو بل د کفر فتوی لګولو سره اکثر خلک د دین نه بیزاره شي او ملحد زبانو دا غټه مسله ده بس ما سره بس پتو دا غرب او غروب می جوړ کړي تاسو سره پدرا ته بس غرب او غروب دی بس وړو خبرو ته کافر او ته کافر جنت ته بس صرف بنګ دی بنديان نور بنځي دا زمانه نظریه ده زبنګ د دیوبندیانو دا نظریه ده چې بس صرف دیوبندیان به جنت ته ځي او دا نور ټول به جهنم ته ځي د بریلیانو دا نظریه چې صرف بریلی به جنت ته ځي او د غیر مقلد نظریه چې صرف غیر مقلد به ځي او موږ ټول به جهنم ته ځو خو دا نظریه چې دا ډېره ګوره دې سره هم اسلام ته غټ نقصان رسېږي اختلاف هم کوو موږ به څه کوو موږ به مناظره هم کوو خو موږ به څه کوو د اخلاقو په دایره کې چې بل څه نه شي موږ به خپل لکه زموږ چې خپلو کې اختلاف دی موږ دا وایو دوی چې کله موږ ته ووایي ګل زبانو د دې نه بل مطلب تاسو نه لئ چې کله موږ ته دوی وایو چې تاسو خپلو کې څه کوئ تاسو ورته وایئ زموږ د الفاظو په تعبیر کې اختلاف لرو موږ هر یو د الله او د رسول سره مینه ده څه ده د هر یو زموږ د الله زه وایم چې موږ وایو چې موږ چې کوم د الفاظو تشریح کوو دا الله او رسول ته ډېره خوښه ده ابل وایي چې زموږ ډېره خوښه ده ابل وایي چې زموږ خوښه ده لیکن موږ ټول اصول یو دي زموږ د ټولو مسلمانان چې یو الله یو دی که دوه دي یو دی که نه
قرآن اخیری کتاب دی کنه دی نبی علیہ السلام اخیری نبی دی کنه دی قیامت باندې ایمان دی کنه دی په حج زکات رجوع په دې ټولو کې په اصول کې منسیو متفق یو نو دغه شذرو په وړو خبرو باندې په یو بل د کفر فتوی لګولو سره دې سره هم غره نن سبا معاشره ټول سوشل میډیا ګوري ټول دا ګوري د پیجونو ګوري نو دوی چې علماء کرامو به دا جنگ جګړه رامه ته کی نو اکثر خلک د دینه به چې کم خلک یورپ کې دي اوس خو یورپ ته شو چې ستا یو کله شو یو موټه شو یو موبایل ته یورپ هم راځم شو ټوله دنیا په راځم نو هغه خلکو باندې به دا ګورو مړه زمونږ بولیان دا کارونه کوي هغه باندې خو لري انګریزان خوارې نه کوي نو هغه بس بيسته تحریر شي ووري نه هم ساده تصوف او دعوت او تبلیغ او جهاد سره تعلق کمیدل په تصوف کې بدله باندې زور ورکول کیږي او تعلق د الله سره جوړیږي څومره چې انسان د خپل روحاني مرض علاج کوي دومره به یې عقیده په الله باندې زیاتیږي چې کله ذکر کوي په مخلوقاتو کې سوچ فکر کوي نو د دې په زړه کې به خپل د الله تعالی د ذات تصور پیدا کیږي چې الله موجود دی او د بزرګان دین په اقوالو کې هم د دې تاکید شوی دی چې د الله تعالی مخلوقاتو کې او ساعت فکر کول د اولیاء کالو د عبادت نه بهتر دی دا فکر د دې لپاره کیږي چې په دې سر د الله تعالی پیژندل کیږي چې انسان وګوري چې دا دومره خیسته دنیا الله تعالی پیدا کړې ده نو الله تعالی به څومره خیسته وي الله تعالی چې څنګه دلیل سره پیژندل شي داسې د احساس کولو سره هم پیژندل شي او د دا د احساس صفت انسان ته د تصوف د لارې نه حاصل کیږي تصوف د پیرانو نه مراد هغه متبع سنت پیران دي کوم چې د قران او سنت تعلیمات او علم ورکوي او د بدعات ځان ساتي او نیک انسان نن دي نیک انسان مولوی صاحبانو دا سبب هم د چې څوک زمنګ تعلق د تصوف سره دا او د تبلیغ سره چې کوم سره زمنګ نسبت وي او زمنګ زړه لګيږي لکه د مولانا الیاس رحمت الله علیه نه تاسو وو ویره تا تبلیغ شروع کړی دی او د دیوبند نه د جهاد فتوا د جهاد کوي او اشرف التانوی رحمت الله علیه د تصوف د لپاره به دعوت ورکوي هغه ورته ویل مولانا الیاس رحمت الله علیه ورته ویل بچا چې چا سره د ذهن لګيږي هغه سره لاړ شي که تصوف والا سره د ذهن وي تصوف ته لاړ شي که دعوت او تبلیغ والا سره لګيږي د جهاد والا سره د ذهن لګيږي هغه سره دا ټول د دین شوبې دي نو چې کله انسان د دین په شوبو سره لګیدلی وي لکه الحمدلله زمونږ د علماء کرام طلباء کرام تاسو وګورئ الحمدلله زمونږ په ټولو کې د سکون ژوند موږ تېرولی د ایمان په حالات کې وکنه معاشره باندې دا خلک څومره پریشانه دي څومره تکالیفو کې دي الحمدلله 900 پورې چا ولیدل چېرې یو عالم خودکشي وکړه یا یو داسې نه الحمدلله وجه سره چې زمونږ تعلق د دې خلکو سره دی یا هم تصوف سره یا هم دعوت او تبلیغ سره یا هم د مجاهدینو سره مولوی صاحبانو کنه نو مدرسې سره هم شته کنه او په مدرسه باندې خدای الله روح رحمتونه نازلېږي نو دغه څو سبب مولوی صاحبانو چې موږ ذکر کړو نه سبب او لسم سبب څه دی مولوی صاحب الهاد د خورېدو ها غریبي او فقر دی ان انس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کاد الفقر یکون کفرا مشکات دا انس رضی الله عنه روایت دی چې نبی رسول الله فرمایلی چې نږدې ده چې غریبي به انسان کفر ته ورسوي د مسلمانانو معاشره کې غریبي ډیره زیاته ده چې کله په انسان باندې امتحانات راشي نو اکثر د الحاد په لار روان شي دې ته نه ګوري چې د دنیا ژوند خو یو څو ورځې دی که په مزو کې تیر شي او که په مشکلاتو کې تیر شي آخرت ته ورتلل دي نو دې خبرو ته نه ګوري او ګوري چې څوک د الله تعالی نه انکار کوي هغې مزې کوي دا په خپل ایمان ستومانه شي ملحد شي او بس زمونږ معاشره کې د وسایلو یو واقع مه ته راځي که نه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېد د نبی علیه السلام خپله کمره مبارکه کې هغه تکیه لګولې وه په پوزکي باندې د نبی علیه السلام په جسم مبارک باندې هغه د پوزکي نښې جوړې شوې وې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جراغونه په جړاو چې الله رسول تاسو خو الله پیغمبر الله ته محبوب او دا قیصر او کسرا والا روم والا فارس والا مزه کوي نبی علیہ السلام کې نه صورت ویل چې عمر رضی الله تعالی عنہ دوی د پاره دنیا او موږ د پاره آخرت دی نو دا کشان د دا انسان خدا غوي موضوع ته وګوري خود د دین نه وی خبر چې لکه د دې د پاره سيزي دوی د پاره خود د دنیا ده موږ د پاره څه دی موږ د پاره آخرت دی نو دا انسان به څه شي ایمان باندې ستومانه شي حالکه نبی له سلام وی چې کله در باندې سخت راشي وې زما سخت پیات کې کله چې دسترخوان ته کېږي زما دسترخوان یاد کې کله چې در باندې څه تکلیف راشي نو زما تکلیفات کې تاسو په خپل تکلیفونه ارشي لکه د جنگ احد په موقع باندې چې صحابه خپل تکلیف نبی علیہ السلام ته کوي ګور دا الله محکوم تو ګور وې دا الله رسول خېټه پورې مکانه تړلې نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایو موږ ماده تړلې د امتینه زیات تکلیف ور پیغمبر نو کله چې ستا پیغمبر د یو شخصیت تیر شوی دی نو بیا په انسان ولی په ایمان باندې ستومانه کی خو چې ته هغه تعلیماتو نه خبرې کنه
او بل زمونږ معاشره کې د وسایلو کموالی او بې انصافي ده. مالدار ورځ په ورځ مالداره کېږي او غریب ورځ په ورځ غریب ملسبانو دلته ودرېږئ یو سوال دی دلته کم نظام دی پاکستان کې ملسبانو دلته کم نظام روان دی سیکولر نه سیکولر نه نظریه تجارت سرمایه‌دارانه نظام دی که اشتراکیت دی څه شی دی سرمایه‌دارانه نظام دی ملسبانو او کنه دا سوچ کوئ کنه نو دې سرمایه‌دارانه نظام د سود نظام دی کنه نو د سود په نظام کې به اټومیټیکلی مالدار به ورځ په ورځ مالدار کېږي غریب به ورځ په ورځ غریب کېږي نو چې داسې کېږي زه مخکې او دې سره په معاشره کې الحاد خورېږي که موږ په اسلامي تعلیماتو باندې عمل وکړو او زکات ادا کول پوره ورکول شروع کړو په چا چې فرض وي او د غریبانو سره د همدردۍ کولو سره به ډېر خلک د دې کفر نه بچ شي کوم چې مایوسه شوي دي مایوسه وي د هغوی د مایوسۍ به ختمه شي نو دا لس وجې موږ بیان وکړې د الحاد د خورېدو په مسلمانانو کې کېدای شي چې نور هم وي نو کوشش پکار ده چې د دې اسبابو په باره کې به خپله معاشره کې کار وکړو او خپل اسلام تعلیمات هم په ملزمانو دا یو غټې غټې وجې ولس موږ رازمه کړي دي کېدای شي دا نورې هم وي چې دې باره کې څوک وو چې معاشره کې الحاد خورېږي د دې وجې نه خورېږي ملزمانو اول سبب په کسی شو د مغرب فکری غلامي وه دویم سبب چې هغه طرز تعلیم د مغربي طرز تعلیمي ادارې وي دریم سبب چې د اسلام د دین نه لرې کېدل څلورم سبب چې هغه د اسلام د تعلیماتو خلاف په میډیا باندې په ټي ویګانو باندې د دې خلاف پروپاګاندا وه پنځمه د علماء کرامو نه لرې کېدلو شپږم په موجوده زمانه کې چې د ساینس علوم د دې ته دسترس حاصل دی دوی الهام الهدین الټا کار کوي د دې د ساينس او د مذهب سره ټکراو نشته دوی ټکراو راولي موږ ته نه یو خبر کنه وای اسمان نه دی ثابت ایو تحریمات او اسمان نه ثابت ما چا ویل دي اوس د سړی په خبره اوس دوی اسمان نه ثابت دی چې الله ویلي چې اسمان موجود دی آسماني کتابونو چې څونه کتابونه راغلي ټول وی چې ستره فلسفه وی چې ستاره یو پکې راپاسي کې اسمان وي دا نظر دی نو موږ ستا خبره منو کوم به د رښتونی خبره منو نو دا چې تاسو د دې جوابات دي خو په خپل به جواب ورکړي دا شانته کې ووم سبب سوشل میډیا باندې د هاده پیژو د ملزمانو اتم سبب د خپل مسلمانانو د معاشره بیزار کول په وړو خبرو پر باندې کوپر پتوي لګول دي سره هم خلک بیزار کیږي دا هم د تصوف دا د تبلیغ د دین لري کېدل او لسم سبب چې ملزمانو غریبي په اکثر د غریبۍ د وجه نه خلک سکیږي وای لري کومه مزي کوي کافر مزي وکړي بس منګم نو چې کله ایمان هم کمزور وي او غریبی پر راشي نو تسری خیال دی بیا به انسان بچ الله رب العزت زمونږه حفاظت وکي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دا رد الحاد اصول او ضوابط ان شاء الله دا به سبا خیر وایي